په قبر کې سړی ژوندی وي او کمړ وي. که تاسو خیال وکئ زمونږ دا ملک د هر قسم فتنو مرکز دی. یو فتنه پکې اوس بلا برپا کېدو والا ده چې ای په دین ختی دي چې د قبر عذاب نشتا او په قبر کې ژوند نشتا. نو ما دا خبرم تاسو ته عرض کړې وه چې دا خبرې به په دې ملک کې اچا نه وی کړې، او که د دې ملک قانون صحیح وی، قانون صحیح وی او په مذهبي بغاوت باندې سزا ورکړې کېده، بیا به اچا نه وی. عزیزانو مونږ صرف دومره کولی شو چې د مرګ نه رستو ژوند باندې قرآن او حدیث کم دلائل ویلی دي هغه د علماو فرض دي چې د قوم ته ووایي. که تاسو خیال وکئ د مرګ نه رستو ژوند نشته، دا کمیونسٹ دنیا چې کومه ده دا د هغې عقاید دي. او په پاکستان کې د هغې ایجنټان ډېر زیات دي. نو هغه لګیایي چونکه زمونږ ملک کلی طور دین نه لري او دین نه عاری دی. قرآن او حدیث دې قوم ته زده نه دي. لا محاله هر یو بی دینه فرقه په دې قوم کې ډېر ښه کار کولی شي، ځکه چې هغه قوم کې ډېر ښه کار کیږي چې کوم قوم د خپل دین نه ناواقف وي. نو زمونږه عوام طبقه قطع نظر د ملیانو نه دا د قرآن او د حدیث نه ډېر لري اوریه ورزی ورته ناستی، لیکن اوریدی صرف داغه وخت وی بیا ګنټه پسې په دماغ کې هیڅ شی نه وي ناست، پوی پې نه چې دا ما څه اورېدلي وي یا د څه و. دا به هله کېږي چې مسلمان قوم اول مذهب زده کړي، عقاید زده کړي، ځکه عقاید چې دي دا زده کول هر مسلمان ته فرض دی. عقاید د نه زده بنیاد د یو شي نه پاس پې چې ته دیوال ووهې نتیجه دا چې سردلان دې به راوغورځېږي. عقاید چې دي دا بنیاد دی، او بنیاد نه نو قوم د قوم تباہی. عزیزانو د قبر عذاب یا د قبر ژوند دې دپاره بل څه دلیل کېدی شي سوا د قرآن نه او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله نه؟ بل څه دلیل کېدی شي که په دې کائنات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویلي دي او هغه رښتینی نه وي، نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینی کېدی شي؟ که د پیغمبر فرامین هغه رښتیا نه وي، نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کېدی شي؟
عزیزانو قرآن ویلی دی کافرو بدا پراپیگنڈا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري یې لاړې غرق شوي زندگی مم تباہ شوا او نور بم درته څه نه ملاوي قرآن داغه جواب وکړ چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي خبردار چې داغي متعلق داو نه وایي چې دا مړ شي مړ بم ورته نه وي دا مړ نه دي بل احیاء بلکې دوی ژوند دي یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله دوی ته رزق ورکړل کیږي دی خوشحال وی په هغه مهربانو کې چې کومه الله ورکړي عزیزان د مرګ نرستو په قبر کې نعمتونه ملاوي ده قبر ورته د جنت د باغچونه یو باغچه جوړې ده دا چا ویلي دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې یو واقعي لیکل ده چې عیسی علیہ السلام یو مړی راژوندی کو داغه معجزه دا وه چې قبر ته به ودرېدو مړی به راژوندی کو تپوس به د قوم مخکې ته وکړو چې لاندې تا باندې څه تېر شوي نو هغه مړي به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیه السلام خپل قوم ته ووایي چې لاندې دا چل یو مړی راژوندی کو د هغه مړي 4,000 کاله شوي چې مړو عیسی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما د قوم ته وایا چې تا باندې لاندې څه تیر وې صاحب نور خبر نه خو چې مړ شم خخ کړم او خلق را نه لاړ نو یو دوا کسان رااله د الله د توحید تپوس را نه وکړو ما جواب ورکړ اغي لاړ بیا نور کسان رااله اغي لاس را کو ستړي مشي را سره او کا غیم لاړ دا لاړ کم طرف ته خي طرف ته زما په قبر کې یو کړکای وا پاغه برانه نه وته او بیا به ووت ماړه کې خیالو کو چې تسکه په دې تور سوره کې چې پروت تم ورپسې وځه وی چې پا کړکای زم ورپسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی اعلی باغ دی ولی پکې بیگی نو ما خیالو کو چې د بازیګر ټیم دی مونږ کو دام حدیث کې راغلی چې سړی مرشي او خخي نو کني مشپمی نو په قبر کې په د زیړې مازیګری نیمه شپه د خخ کو او چې خلق تلار شي نو لاندې په د مازیګر دی وی چې ما مټې اونغختې او خیال مې وکړو چې او 10 کوم چې مونځ وکم وی یو جنای رااله او زه رستو نه ونیوم چې دلې منځونه نشته او 10 مکوه وی ما ورته وی چې مونځ څنګه نشته دا ته څه وایې وی بیا یې ونیوم چې ما داسې سپېړه ورکه چې سپېړه مې ورکه د هغې غاړه کې هارو هغه هار اوشلېدو چې اوشلېدو جنای زکلک ونیوم چې او 10 باله کې چې دا هار ماله جوړ کی وی کېناستم د تار یو سره غجنې ونیو او یو ما ونیو مریم پکې اچولې او خپلو کې خبرې کولې هغه هار لا نو پیرلې شوی چې تا आवाज وکړو زبار روت 4,000 کاله پکې تیر شي مولانا وی 1000 عیش تصدق کو نمز قطرہ غم 1000 عیش تصدق کو نمز قطرہ غم
کہ عیش خواب و خیال است غم ہمیشہ رفیق. وہ زرگنا خوشحالی دی د یو ساس کی د غم نہ قربان شي. عیش او خوشحالی هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده، پویم نشي او په وخت تیر شي. او غم چې یو ساعت در باندې راشي نو تیر شوي سونه کاله خوشحالي دی بیا هېرئ. ته بړه کې وی چې تا خوشحال لا کله وي. نو زما عزیزان د قبر معامله چې ده دا الله پټه ولې ساتلې ده؟ پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سورې شي او خلقو کته چې دا د باغ دی پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې، پکار دی چې دا خلقو کته دې پټه ساتلو کې راز څه دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو دو قبرونو تیر شو، واپس را وګرځېدو. صحابه ته یې فرمایل چې واورئ هما يعذبان، دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار دي. لیکن بظاہر سلویا گناہ نہ وچ دوی پہ خدای نیولی دی، لیکن دا غبی نیازی دا یو دو گناہونا دے دوارو کیو پہ اللہ سخت را نیولی. اے صحابو کد دے وجہ نوے چھ تاسو بیا مڑے نخا خوئی پزمکا کے نما با اس خدای تویلی وے چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته ښودلی او یاره مې دا ده چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نه وروسته په قبر کې دا سختۍ دي نو مړی به بیا ښخوئ نه، بار به پروت نو د دنیا نظام به ټول خراب شي. نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب دی. متقی قرآن وی چاہتا وی الذین یؤمنون بالغیب. نو اعتبار اغا ایمان لئی چا اغا ایمان بالغیب وی، چی ایمان بالمشاہدہ شی بیا ایمان پاتے نشی. سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے چاہے صحابہ دا دو مڑی چی دی، دا یو د تشو متیازو نه با ځان بچ نه ساتلو. تشو متیازې به چې وکي او دس به نه وچولو هغه ساس کې به په بدن پرېوته نو د مرګ نه وروسته الله په دې رانیولی دی. او بیا یې وفرمایل چې استنزهوا من البول. اے صحابو تاسو د تشو متیازو د ساس کو نه ځان بچ ساتئ، ځکه د قبر عذاب چې دی هغه د تشو متیازو د ساس کو نه جوړیږي. یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانیولی دی. څوک ویلی شي یو سړی ما ته وی چې یاره جی په دا دومره معمولی خبره ډېر رونیو. ما ورته وی چې خبره دا ده چې دا الله ډېر نومونه دي خو یو نوم یې پکې الله الصمد دی. صمد معنا بے پروا بے نیاز چې څوک ته تپوس نشي کولی چې دا ولی. موسی علیہ السلام تخپل مور وی چې ته خو خدای ته ډېر زی راځي، کمزور یم منځ نشم کولی، لږ زما د پاره د دې منځ معافي ته وغواړه چې راته معاف. موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې داسې وی ورته وایه چې منځ مه کوه معاف.
سورځ تیری شو بیا زوی ته وی چې بچیا خدای ته وایا چې لګا خپل غوندې نامې خو دې ډېرې دي خو یو خپل نامه راته وښایه چې ستا نوم څه دی موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دی وایه چې هغه وی چې زما خپل نوم چې دی بے پروا دی چې مور ته دا ټکی وکړو مور یو وای نارې کو د کټو کوزه وغورځېده وی بچیا والله که زه بیا مونځ قضا کم ویلې ولې وی د هغه نوم چې بے پروا دی نو که قیامت کې مې راونیسي زه به یې څه وکړم څوک ویلی شي چې دا ولې چا مجال دی چې خدای ته ووایي چې دا ولې پاکستان کې وګوره ثابته اسمبلی ده 300 کسان زمونږ صدر صاحب وایي چې دا بل پاس کوي چې 8 کاله مې څه کړي دي دام روا راتلونکي 5 کالو چې څه کومه دام روا دا بل پاس کوي ټولو خړې خولې نیولې دي اوس په پرتوګي نه پوهېږي چې وکړو نو څه وکړو یو هم سړی دی نن ستا د ټول ملک 300 ممبران ورته کړت نشي کولی نو یو خدای چې د ټول کائنات مالک دی د کومې مور راوړی به هغه ته کړت وکړي وبه ویلی شي نو خدای دې تاسو ته خیر پیښ کړي مونږ ته خیر دی انشاءالله ملیانو ته ټول عمر خیر په جماعت وی هیڅ آفت نه رسد گوش ہے تنهایی جماعت له بلا نه راځي او مولا د جماعت نه نوځي مونږ ته خیر دی د ځان خیر غواړي یو بل آفت در باندې نازل شو د دوایانو کپنا یو ګوره پرسنټیج کم کړو اوس په دې خو پوهېږي که نه چې دوایي ګرانه راکړه دا چل خو درځي څوک راشي دا د مولیانو دکان دی ځکه یې دوایي ګرانه راکړه یعنې که ګیر خریلی په دا سپېږمو کې کوتک در ومنډي خیر دی خو که مولا هسې دغه وکړه دا د مولیانو دکان دی دا مولیان بس تاسو کپۍ چیچي تماشې به کوئ د ځان دوی به په ډب که ناستي او تاسو به خدای رانیولي یې دوایي دنیا وګوره پرسنټیج کم شو چې پرسنټیج کم شو کارخانو والا خپل پرسنټیج کم دکاندار به اوس د روپۍ شی په 3 خرڅوي اله به دکان کې دی شي او دکانداري به کېږي که نه به کېږي خبر یې تاسو پوهېږئ چې څه پرسنټیج کم شو یا پرسنټیج څه ته وایي په دې پوهېږئ خبر نه دا بل عذاب در باندې نازل شو اوئ د ملک وزیر صحت تا چې دا ولی دې داسې وکړ کارخانو والا راونیسه سر لاندې او خپې پاسې ځوړند کا چې دوایي دی ولې ګرانه کا او پرسنټیج دی ولې کم ولې تاسو نه یې اورېدلي په دې لسته کاله کې چې یو سرمایهدار دی حکومت رانیولی او ځوړند کړی اورېدلي هم دي چېرته دا م اورېدلي غریبان رانیسه دغه داسې ورته وایي خوار رانیسه چابړي مار رانیسه سبزی والا رانیسه غټې غوښې والا رانیسه ده اله کافر دی اله کافر دی سرمایهدارو له دوی لاس نه دی وړی تر اوسه کارخانهدارو له لاس نه دی وړی تر اوسه پورې ارزانی په ملک کې په غریب نیو نه راځي ارزانی په ملک کې په سرمایهدارو نیولو باندې راځي
گرانی غریبان نه راولي، گرانی سرمایدار راولي. د پاکستان قومه په خړ سیلاب یوړې شي، په خبره ځان پوي کوي، لږ غوږونه کولاو کوي چې دې سرمایدار استاسو تیکې وخوړې، غوښې درنه وخوړې، دا ډوکو مغزې درنه وشپېلولو، په ځان پوهېږئ نه. او مغه سرمایدارو ته بیا ټوکرای ټوکرای کېږئ، د هغوی حجرو کې جارو وهئ او د هغوی د آسونو خاشړه پاکوئ او د هغوی په موټرو کپړې وهئ. هغوی له دروازې لرې کوئ. د خان موټر چې راشي 3-5-6 غریبان رامنډه کی ورته لري. زه تاسو وینم نس خدای پیژندلی یی غریب لدیم چرته ور لري، ړوند په لاره رواني چرې د لاس نه ونیو چې دا غریب څه ونه وایي، ونیو چرته. سرمایدار له د موټر دروازې لرې کې او د ګراج دروازې ورته لرې کې، او ړوند د لاس نه ونیو چې دا چرته څوک ونه وایي. نو ګرانی غریبو نه ده راوست، ګرانی په دې ملک کې سرمایدار، کارخانهدار، کوټیداران دا خلق راوړي. ملک د دوی د لاسه تباه، زمونږ د لاسه خو ملک نه، مونږ د لاسه ملک نه دی تباه. مونږ نه زیات دوستان د دې ملک بل څوک نشته. زه د ملک او د ملت ځان نه لوی دوست بل څوک نه ګڼم. پاکستان زه آباد په دین او مذهب او اسلام غواړم. پاکستان آباد زه د ښځو په عیاشۍ او لوفرۍ نه غواړم. نو ځکه بجلیګر مولا خراب دی، پابندي پې ولګوئ، دا پې وکړئ، دا قیامت کې و به ما سره ودرېږئ که نه ودرېږئ به. نو زه به څه وایم؟ زه به وایم چې وہ دنیا تھی جہاں بن کی تھی تو نے زباں میری، وہ دنیا تھی جہاں بن کی تھی تو نے زباں میری، یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری. وہ دنیا تھی جہاں بن کی تھی تو نے زباں میری، یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری. اخو دنیا وا چې تا پکې زما جبه بنده کړې وا او ما ته دی ویل چې خوځې بنا، ا دنیا وا. اوس دلته یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری. دا د قیامت ورځ د دنیا ټول آزاد دا، اللہ عدالت کئی او جناب محمد رسول اللہ وکالت کئی. یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری. دلته به زما دعوی اورے، زما پتا دعوی دا، نو زما دعوی با واورولې شي، بیا به تا ته ویلی شي چې ته جواب دعوی وکړه، د دې دعوی جواب وکړه، بیا به ته څه کوې. دا یاد لرئ، دنیا کې دې چې کم زیاتی په چا وکړو، قیامت کې به د هغه پتا دعوی او ته به بیا جواب کې. دنیا کې زورورې خانې نواب حکومت ته لاس کې دی، ډنډه دې لاس کې ده، زه څه نشم ویلی. قیامت کې به څنګه چل کېږي؟ قبر پروسه کالی دی، باړې ته تلم د نوابانو قبرونو ته ورغم، داس ورته ودرېدم، دا شعر میں ورته وی جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ سب دنیا کی حقیقت.
इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, फिर पूछ उनसे कहां है तेरी वो शान हुकूमत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, फिर पूछ उनसे कहां है तेरी वो शान हुकूमत। बादशाह कबर लवर्शा चस्ताद हुकूमत को लो शान से कल बराता तुझ में जो गुरूर वो आज कहां है, ए कासे सर वो तेरा ताज कहां है। कल बराता तुझ में जो गुरूर वो आज कहां है, ए कासे सर वो तेरा ताज कहां है। परुंच द गुरूर और द कबर न डकवे आ गुरूर नन चरता दे, नन चरता ए कासा है सर वो तेरा ताज कहां है। स्तागा ताज सशु चिताब पे नास कोलो अच्छा बादशाहान नवाबान खान बादरान दा प्रातदीदास माल कल बराता तुझ में जो गुरूर वो आज कहां है, ए कासे सर वो तेरा ताज कहां है। गुरूर सिर्फ द खुदा द जात सरा फन, किब्रियाई सिर्फ द खुदा द जात सरा फन के बल्ला चोक दे चाब मुई जानते चजम चशे तो चशे तो वो पगावे रहे प दौलत मिनट के बेदर ना खुदा हुआ है, वो बदन मिनट के बदे फालज हुई मुतियाज बखपले ने शेटिंग गोले पमठो सड़ी दी ढेर दी तू गके बदर बांधे राशि टोल बफनाशी आवाज बपातिश तो गरूर चशे तो खुद बंगड़ो बारे बंगड़ी वाला नास्तवा मंग मलंगान दरवेशान दाउस मुहर्रम दे जलसी दी तास बड़े रे जलसे आओ रहे जमुंग जलसे इनकी गेदार अंजुमन तबलीग कुरान और सुन्नत मुंग पहुंच उगे खेटी जलसे शियागानो बरेलियान दमड़े खेटी जलसे लखुना रुपए पे लगे मुंग पहुगी खेटी जलसे मुंग दी जुमातुनों के चंदी को पागे बांधे लाउड स्पीकर और दराए मराए और दा जोड़ा रा जोड़ो लस पिंजल हजार रुपए पैदा को पदे लकनन चंदबम आगा सिलसिला की टकमारी मको टकमारी समय पैसे वर कई दा दे इमाम हुसैन पयाद की जलसो द पारा दे खबर दावा अजीजान चे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लोए मुखबिर सादिक बल चौक के देश मामला द खबर दा पैगंबर वेले कुरान वेले बल्कि पैगंबरम न दवे मर्ग न रोस तो सड़ी सरब प कब्र की चकीगी दा खुदाई वे नो का खुदायम दरुग जिनसी पदे कायनात की नो बल्ला रिश्ती ने चौक बल चौकता नन पदे मल के हवा दा चाला कब्र अजाब निश्त कब्र के लांदी से निश्ता दादी मुलियान से डकोसली जोड़ी कड़ी माता यो खान माता यारा जी दा कब्र मबर की जित शेनो दा रिश्तिया दे खानानो दे खबर तासो खुदा पर खैर का लक सोच कोई दीदी खबर तम ख्याली दा कब्र मबर चे कब्र मबर ख्याल मी वर्ता दा कब्र मबर
یا دا اجیان مجیان وای دس کله اجیان مجیان دین مین ها دین مین دا خبرې کوي اوس تو ګوره چې زه وایم دین مین نو خدای به په دې خپکیږي که خوشحاليږي به که زه تا ته وایم چې خان مان زه داسې وویل د ده بړه پړه کوچ وي که نه وایي به زما انسلټ وشو بېعزتي مې وشوه د وګوره ما ته وایي چې خان مان دا سړی ولې خراب وایي ما ته وایي خان مان او د خدای شعائرو ته ته وایي حج مج دین مین ٹھیک ده په دې به خدای نه خفه کېږي بیا ما نه تپوس کوي چې جي دا قبر مبر کې دا اوس چونکې سړی غوړ دی او خان قبر کې داسې چلي او داسې زه ورته شروع شم خبردار چې مالدار سړی درنه د مسلې تپوس وکړي اوړه دی ولا پړک نه چولې چې جواب ورنکړي ځکه چې داغه تپوس ته وګوره داغه عنوان ته وګوره ورته جی نه پوهېږم نه ابو جی والی ځان نه پوهېږم کوي نه پوهېږم لکه هغه ورځ یو دفتر کې یو سړی ماته وایي جی دا ماشوم چې د بلې ښځې ته وروي چې دا لا څنګه مسله ده داسې وکړي دا لا څنګه مسله ما ورته یاره خان داس چل دی چې خدای خبر مسلې ډېرې دي خو چې څه خبرو چې ته کومه مسله تپوس غیرت پیدا کوي ایمان پیدا کوي غیرت پیدا که تاسو کې ایمان وې دا وزیران چې په لاره تېرېږي تاسو ورته وګورئ داسې پولیس والا چې ټن دا غوږ دی وي لوټ پیدا تا خدای په توره بلا مات کنو هغه دی ستې د سرو پچا یې وکړه چې ته بیا راوچته کې ګوره ما ورته او ته هغه غلام قوم نه چې د امریکې لیونی راشي او په سړک تېرېږي او تاسو ټولې په تماشه ودرېږي هغه دی تا هغه یې کړه ستا خنبیر پلیت دی ضمیر دی غلامانه دی کنی په لاره به روان وي چې بادشاه تېرېږي چې اخوا دې خوا ونه ګوره په لاره روان اوسه بېغمه بیګل واوره او ګوګو واوره سبب یو حال دا قوم جوړ سیکریټ دروازې درته بند کړي دي تاسو سال په دروازو کې جوړ کړي کارم څه دی یا به د تماچې لایسنس کې یا به د ټوپک دغه تماچه او ټوپک تا ګړس بړس کا څه دلی ته روان او یا کشمیر ته او یا په روس ورخېږي چې یو لایسن د پاره د سپي غوندې د سیکریټ په دروازه کې ناست لک شرم وکړئ اوگے تگے نہر خے بربند خے خود بے ضمیرو په دروازه کې ولاړ خنخ کا مونږ خو په شرمونو وشرمي مونږ خو دین وشرمول مذهبم وشرمول ګیرم وشرمول زمونږ دی ګیرو نه د ولو واخه خدي والله چې روزانه زه په مخ لاس وام نو ما ته هغه د طالب خبر را یاد شي چې یو خان ورته وایي چې او طالبه ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغه ورته خان ما ته پته نشته ویلې ولې وی که دې ګیرې ایمان تیر کو
خو ستا د سپي د لکۍ نه دا ګیره ښه ده او که ایمان تیر نه کو نو بیا ستا د سپي لکۍ تې ښه ده. نو د دې ګیرې لاج چې زه نه ساتم، لاج چې کم د دې ګیرې شان دی چې دا به کم ځای ګرځي، کم ځای به ودرېږي، کم ځای به کینی، کم ځای به پاسي، چې دا لاج زه نه ساتم نو دې ګیرې نه زما بیا د سپي لکۍ ښه ده. ته ډېره ګومنځ را ګومنځ که نو څه پې ګومنځولو کار نه کوي. دا ګیره به اعلی ګیره کي چې ته د دې لاج وساتې. طالب چې مړ کېده پته ورته ولګېده چې ایمان تیروم، وصیت یې وکړ چې زما جنازه د پلانی خان د کور لاندې تیره کړي. چې مړ شو د خان د کور لاندې جنازه تیروله، د جنازې نه ورته आवाज وکړو چې پلانی خانه. هغه ویل جی وستا د سپي لکۍ نه زما ګیره ښه شوه، ایمان مې تیر کړ. اوس مړي څنګه आवाज وکړو؟ دا ځان لباس والله مړي موازونه کوي. مړي قسم په خدای دی چې مړي داسې خبرې کوي لکه زه تاسو سره خبرې. په هغې دپاره محنت او مشقت به پکار، داسې خبرې مړي کوي لکه زه او تی. ته څه خبرې؟ یو دوه یارانو او دواړه بزرګانو او د ټاپ بزرګان. یو یار تلو چرته چې راغی دا بل مړو مو لمبولی او په کفن کړی و. خلق ورته ویل دوست یې مړ دی. وی ښه راغی ورته داسې ودرېدو، دا شعر یې ورته وویل چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ما میروی. او زما د زړه لختې دومره دشمنی دې را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شو، یوازې روان شو. دا ولې؟ بیا ورته وایي اے تماشاگاہ عالم روئے تو، اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میں روی. دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شو. نو عیار یې ورته د کفن نه لاس راوویسته. چې لاس یې راوویستو د چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه وه د ده لاس یې ونیوه. او بزرګانو وی که ده لاس ورکوس به دی هم ختم شي. جنازې نه یې ونه لاس. عزیزانو دا د حال خبرې دي. حال مون قالم پورا نه دی زده کړی نو په حال څه پوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابوبکر دفن کېده، ابوبکر صدیق چې لحد کې کېښو نو لحد ته شګې وروغورځېدې. صحابو بیا هغه تبزې را لرې کړې او هغه شګې راایستې چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوتی دی. او ابوبکر ځان ته غاړې ایستی دی، ورته ویل صدیقه زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظار وم. زما عزیزانو مړي داسې خبرې کوي لکه تاسې چې کوي. خو دې دپاره حال پکار، محنت او مشقت پکار. سارے داسې بزرگان موجود دي چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي او لاندې وګوري چې دې مړي څه حال دی لاندې. فی الحال چې کوم لوی مرتدي مال یې راولی چې ځان سره یې بوزم او ولی وښی یې راشه وګوره. فی الحال مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دا علم ور سره مونږ ته تپوس وکړو چې جی دا علم دې څنګه زده کړی، مونږ ته یې وښایه. هغه وی په 40 کاله کې
دا علم ما سلویخ کالا کے زدہ کرے. اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ, 4 سال میں سکھا دوں, لیکن دل کی صفائی ضروری ہے. رب څنګه صفا کې نو زمونږ صفا دي پخلا لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګه پخلا خندا پزړه بېمانه مسلمان ګریم بریخي رم تور دے حجم کړه رم تور دے ګمن زمواله رم تور دے مسواکم صوباړه په جیب کې ټومبل رم تور دے. تاسو بوي شوي دته دړه صفائی پکاري. ډېر صفائی څنګه یو پیر ته یو سړی راغی ورته وی دا سه وظیفه ما ته خیا چې زه وبو د پاسه ګرځم وبو د پاسه ویل خاول دا خو اسانه وظیفه ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې له ورسي اخوا دی خوا مګوره بس دریاب ته ور ټوپ کا او زمان نوم واله. پیر ورته دریاب ته ور ټوپ کا او زمان نوم والا بس وبو د پاسه بګرځي. ول ډېر خدای به دریاب غاړه ته ورغله په دریاب په غاړه ولاړ دی او ناګانه وردنګلی دي چې وردنګلی دي خو چې وبو نیولې دي ا د پیر نامت هېرا شوی دا یا الله یا الله یا الله خو چې یا الله یک دریاب ورته سمز مکه و دې پیوګر خو ګرځې دو راغ پیر ته وې څنګه چلو. پیر ورته څنګه چلو وې صاحب استا حکم خو مې ومنلو خو چې وبو ته مې ور ټوپ کو او بو راونی وم ستا نوم را نه شو بغیر د الله نه مې بل نوم په خوله کې نه وپاغه. وې بچیا دغه وخت کې د زوی یادو وې نه وې خزا وې نه وې لور وې نه وې زه وې نه کور بال بچ ویل والله کمی هیڅ یاد سوا د خدای نه چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کولی سوا د الله ویړه کې دې بل څوک نه و سوا د خدای نه وې نه وې په اوبو مغه څوک ګرځي چې د چاړه د هر څه نه خالي وي او د خدای کوري. تاسو پوه شوئ په خبره دړه صفائی غواړي لغوندې محنت سره که تاو نه لید زما استازو ډېر لوی ولی او بزرگ د زمانه ترمزو حاجي صاحب سره 10 کاله غزاګانې په مومندو کې کړې ډېر لوی بزرگ قسم ما ته وخوړو چې یو طالب مړو هغه طالب و د باجوړ په غزا کې مړو خاخه هغه قبر اوسم شته. ابل کال زه باجوړ ته تلم چرالم پیورل او سم شته باجوړیان رااله ورپسې وې صاحب مونږ د خپل مړې وړو ترمزو حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته مې وړي وی جی دا وړو اجازه ته کوي ګوره مې وړي وی نه جی ته اجازه ته کوي زه خپل کار کوي چې تلی دی قبر را پرانیسته ده چې تختې را لري کړی دي د خپو ګوتو سره د ګلاب بوټي زرغونو او داغه بوټي تانګ داسې په دې سینه راغله او تک سر د ګلاب ګلې د سپېګمو ته داسې ولاړ او استاد می قسم خورو چې ما ولیدو و ما په زندګۍ کې داسې بوین د څه شینې دی لیدل لکه د لحد نه داغه ګلاب بوین چې را وزر بس هغه تختې اور په صاحب تراغله و صاحب ال ته خدا سي چلو بچو ما چې درته پردای مال ای پردای مال دا په ژوند دا باغ وخت سره پیدا کیږي او کوړان دې نه پیدا. یو سوال شوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر متعلق داغه خپل فرامین دا ویل پکار دی چې د عالم برزخ متعلق پیغمبر په خپل سوي بیا دا خبره چې پیغمبر په خپل آیا دا فرامین به د قبر متعلق په ویخوي او کبه خوب لیدلی که په ویخوي خو خبر خلاصه ده او که خوب لیدلی وي
نو بیا د پیغمبر په خوب باندې دلایل پکار دي چې آیا د پیغمبر خوب په باب د دین کې دلیل دی او کنه. عزیزانو دا یو مشکل ترین سوال دی. سوال الحمدللہ علماء تا اس مشکل نہ دی. که مشکل وی په دې ملک دغه جاهلانو ته به مشکل وی چې د چا دین سره رابطه او تعلق نه، چا چې دین سره رابطه او تعلق وی اغي ته هیڅ مشکل زکه په دین کې دا څه شی نشته چې هغه علماء لیکل لکه هغه ورځ 400 کې یو ډېر عظیمه کتابخانه کې یو کتاب وکړو د مولانا روم د کتاب شرح ده. مولانا روم یو شعر دی چې بشنوز نہیں چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند. مولانا وی چې تو واورا چې د شپېلې دا आवाज چې دی دا څه شی یا دا شپېلې وای څه. اوس د مولانا ذوق ګوره، ذوق ته شپېلې څه پوهېږو، یا شپېلې څوک غږی پکې ټپې وایي، څوک پکې غزلې وایي، څوک ریډیو کې شپېلو، نو ذوق ته خو په دا پوهېږو که. مولانا روم وایي نه بشنوز نہیں چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند سینہ خواہم شرح شرحا از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. وی د شپېلې د आवाज چې دی دا په حقیقت کې د شپېلې جړا ده. شپېلې جوړیږي عام طور د درمې نه، نو دا شپېلې په دې आवाज کې پاغه خپل د درمو وطن پسې جاړي چې خدایا زه یوازې دا خپل ځنګل نه ولې جدای ما او دلته د خلقو په لاس کې لوبې. دا د مولانا روم تخیل دی. ثابتای دا شی چې زمون روح جدا شه دی او بدن جدا شه. بدن بوي روح به پکې نه، دغه روح بدن نه لري کا تاسو وګورئ بیا بویونه کړي لکه دا د قربانۍ لري او کلبې موکته چې پاره لاره څوک تیرې دی نشي، پاره لاره چې ګورې لري او کلمې پرتی دي کمیټه والا او ته پته نشته. ملک د بوی په لپیټ کې دی، د کمیټه لاره یې نشته. لاره بچرته د کمیټه پیسې د دوی نه کېږي، نو هلته لاره یا چواړیانو له څه ورکي چې ګن پیوچل. خیر مونږ نه څه زیاتي شي نو بل کار پې وکړو که نه، دین نه زیاتي کړي. نو دا بدن دے روح تے لرے کا بیا بے بویونه کړي، روح پکې دے سړی په خوند نه مړي، روح ته لري کا نو روح جدا شه دے او بدن جدا شه. بدن جوړ دے د ځمکې نه عناصر اربعه او روح راغله دے د عالم ارواح
عزیزانو روح دا ټول کائنات چې نو پیدا نو د ټول کائنات د پیدا کولو نه 4,000 کاله مخکې تر قیامت چې څومره بنی آدم پیدا کیږي نو دا روحونه پیدا شوي 4,000 کاله او د روح د پیدا کېدو نه 4,000 کاله مخکې داغه د راشن بندوبست شوی د رزق بندوبست اوس سړی به کیا پیدا کیږي قیامت کې او داغه د رزق بندوبست لکونه کاله مخکې شوی نو روح راغلی دی د عالم ارواح او بدن جوړ دی د ځمکې خاوره ده اور دی او بدی او هوا ده دیتا عناصر اربعه روح د عالم ارواح نه راغی او په دې بدن کې پوکوالی شو سړی ګرځي خبرې اترې مولانا روم وایي چې زمونږ دا خبرې خندا او جړه په دې تاسو پوهېږئ نه د انسان دا جړه او خندا او خبرې دا په حقیقت کې د روح جړه ده په عالم ارواح پسې چې خدای سب پاک ځای کې اوما او را دې وستم دې پلیت تنور کې دننه ایسته ته چې هر حرکت کې نو دا روح تا ملامت کوي چې زه پاک شه د عالم ارواح در سره یم دا پلیت کارونه ولې کوي غلط کارونه ولې کوي تاسو خیال را نو عرض میں داو چې علماء داسې نکته نشته چې هغې باندې بحث نه یو ټکی مې بل هلته وکت چې عیسی علیه السلام به د رسول الله نه رستو چې راځي د دې داسې مثال دی لکه یو گورنر چې د بر گورنر صوبې ته لاړ شي د بلوچستان گورنر صوبه سرحد ته راغی هغه دلته د گورنرۍ کمان نشي کولی بلکې دلته به د دې گورنر تابع وي که کولی شي خبره کوئ زمونږ امیر المؤمنین ضیاء الحق صاحب مکې ته لاړ شي نو دی په مکه کې کمان کولی شي د سعودي عرب په حکومت که هلته به دی د هغې حکومت تابع امیر المؤمنین مې ځکه وایي چې زمونږ د ملک ډېر مولیانو دا خطاب هم ورکړی دا مې داسې وویل لکه یو ملا د چا په قبر ولاړو وی چې دا مړی چې دی د مونځ او دس نو بلکل به نه مونځ کولو نه به اودس کولو خو ګوپیان به چې وکرل نو ړومبی ګوپي به مال راوړو امید دی چې خدای به بخلي نو زمون خو د کوره خطابونه دي او د کوره لقبونه دي تاسو په دې اخبار کې اسې اخبارونه خو ټول ګورئ هر یو سار چې وګورئ نو لیډرګۍ ځان نه جوړ کړی اخبار به لاس پوهېږي که نه پوهېږي د اخبار کې تاسو وګورئ د هر ملا نوم چې لیکلی نو هغې سره علامه ټکی لیکلی علامه زما عزیزانو علامه دی وخت کې په ټول پاکستان کې 15 نشته 15 علامه دا صفت د هغه عالم دی چې په 21 علوم هغې ته عبور وي او دا 21 علوم هغه ته داسې وي لکه دا تلی نو په ټول پاکستان کې علامه 15 نشته په پاکستان کې وګوره بجلیګر مولا حضرت العلامه پلانې حضرت العلامه یا په دې مولود شریفونو کې څوک تقریر کوي نو هغه سیکرټري وایي اوس بس تاسو په مخ کې حضرت العلامه پلانې او پلانې به تقریر کوي علامه ټکي نه چې څنګه نخره جوړه ده زمونږ په ملک کې داسې امیر المؤمنین ټکي نه نخره جوړه ده زمونږ په ملک ما په خبره پوهېږي
अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक हो, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक हो, अमीरुल मोमिनीन उस्मान ज़िन्नूरैन हो, अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा हो, अमीरुल मोमिनीन दाखिल। ज़मा अज़ीज़ानो अर्ज़ दाओ कि दगा शेर पर ज़िमन के अल्लामा बहरुल उलूम लिखली दी कि मौलाना रूम बा यस्माउ रबाब, रबाब बे और उस रबाब मुंगा माउरू तासोई माउरे मौलाना रूम बा रबाब औरेदन बिश्नवज ने चू हिकायत में कुनत वज जुदाई हा शिकायत में कुनत। अगर रंग मद्द नजर बे औरेद और तखय्युल और तवज्जो बे अगवा उस खुता सुकलो की मंगे और रबाब चगा गई है परुन मेलो तरागली हुई है पदे लारो स्वारो हुई नुत्सम कोल पमेलो किम सक और कम बख्त दादा दुनिया सखा पिकौड़ो तरागली दा दुमरा दुमरा मगी चिपकी मुर्दारी द गड़ो पटीमानो के दागे आम रसिया और जलोबो तरागली हुई वो बदबख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त सड़े रागे मात इजाजत को जलक सैलो क अगरतल बचिया द मुसलमान सैल जिहाद फी सबीलिल्लाह मुसलमान दुनिया के सैलून त न दे पैदा न अयाशे और लोफरे त पैदा जता उस त ईमान वय चे पटोल काल के द अख्तर पदे द्वदरे औरजो के चीज सुमरा तंगे मा दुमरा पटोल काल के नेम था बिल्कुल पड़मी तैयारी कसोक लास रा कई गाड़ी आने का गाड़ी व तस मतलब दर गाड़ी बूझियो यो सर बदाश्ती के